د خاوند اجازت نه به بغیر د کوره بالکل نوځي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي دی او عربو به اکثر تجارت کو، نو یو ښځې سره نکاح کړې وه، 2 چته کور دی، لاندې چت کې د دغې ښځې مور او پلار اوسېږي، بره چت کې د هغه ښځه او خاوند اوسېږي. هغه صحابي چې کله په سفر باندې ته نو د خپلې ښځې ته وایي چې تر څو پورې زه کور ته نه یم راغلی ښځې د کور نه به بار ته نه وځي. هغې ورته ویل ډېره ښه ده، تجارت به یې کوو، ځکه عربو کې هلته څه پټي خو نو چې زمیندارۍ یې کړې وې، تاجرانو. دی په سفر باندې لاړ، دی خو یې د ښځې پلار ناجوړه شو. اوس هغه د رسول الله مبارک صحابیات دي، بغیر د پاک پیغمبر مک د اجازت نه خو کار نه کو. د دواړو جهانو سردار مبارک پسې سوال جواب وکړه د الله رسوله، لاندې چت کې مې مور او پلار اوسېږي، پلار مې بیمار دی، تپوس ته ورکوشم؟ خو چې خاوند مې کلم په سفر ته نو ماته وی چې زما د راتلو پورې به د کور نه بار ته نه وځې. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ووی چې نه، ورته وی چې د کور نه به نه ځې، تا ته خاوند ویلی دی چې تر څو پورې زه نه یم راغلی نو زما د اجازت نه به بغیر د کوره نه وځې، وځمه. دی وی ډېره ښه ده. سر ورځې پس بیا رسول الله مبارک پسې سوال جواب وکړو، د الله رسوله د پلار هغه بیماري خو مې نور هم زیاته شوه، ورکوشم د پلار تپوس وکړم؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي، ستا خاوند چې په سفر باندې ته همدقه خبره یې کړې چې تر څو پورې زه واپس نه یم راغلی نو د کور نه به نوځې ورکوزېږم. چې ورځې شپې پکې تېرېدې نو خاوند یې مړ شو، نو چې پلار یې مړ شو، د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي د الله رسوله پلار مې مړ شو، د هغه د مخ کتو دپاره لږ لاندې چت ته ورکوشمه؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وایي، وایي چې کله م ستا پلار ته په سفر باندې خاوند دی ته نو تا ته یې ویلي چې تر څو پورې زه نه یم راغلی د کور نه به بار ته نوځې. هغې وایي بلکل به نه ځم. د هغې پلار جنازه شوه، د هغه کفن دفن ارسو شو، نو د دواړو جهانو سردار مبارک د دې دروازې له راغی او ورته وایي تا د خپل خاوند خبره ومنله، صبر دې وکړه او د خاوند تابعداري دې وکړه، د پلار مخ دې مونه کته، نو د هغې د وجې نه رب العالمین ستا د پلار مغفرت وکړه، الله د له پلار وبخه. نو چې یو ښځه د خاوند تابعداره ده او موټروی رونوني، نو د هغې د وجې نه چې رب العالمین د هغې پلار بخي، نه هغه به نه بخي، بخي به که به ولې نه بخي، بخي به